مفتي صاحب تا دا وفرمیل زه ستا نورو کوم غدي چې تا وایي چې کفر سیکولر جمهوریت چې کوم دی پاکستاني جمهوریت کې فرق څه دی، علت پکې څه دی؟ علت پکې دا دی د کفر علت چې حکمیت اعلی پکې جمهور ته حاصل دی. جمهور چې یوه فیصله وکړي چې هغه د قرآن او حدیث خلاف ولې نه وي په مغربي کوغه کې هغه به نافذ العمل وي. لکه اوس غوندې فرانس فیصله وکړه چې 2 لکان به یو بل سره نکاحونه کولی شي چې خوښه وي. نو دا خبرو په وجه باندې چې الته حکمیت اعلی جمهور ته حاصل دی او په پاکستان کې حکمیت اعلی دلته په 73 ما سره د دې کې لیکل شوي چې حکمیت اعلی به الله ته حاصل وي. نو هغه کفر چې کوم علت سیکولر جمهوریت کې دی پاکستان کې علما کرام الحمدلله اکابرینو دا ته استل دي سده باب یې کړی دی لاره ورته نیولې ده. مخکې چې کوم قوانین جوړیږي دا ورته ویل چې دا به اسلامي طریقې باندې تدریجن اسلام ته راوړي. په دې 2 اکثریت مې تا یو وکړله د نورو خبرو ته خو ضرورت نشته. تا وفرمیل چې 2 اکثریت ته زمونږ قانون مجبور دی کنه. قانون بل شی دی او عین دستور بیل شی دی. په دې بیا ورستو خبره نو 2 اکثریت باندې قانون جوړول دا ته غیر شریک کاری. نو زه به درته د دې مثالونه وښایم. یعنی 2 یا اکثریت باندې فیصله کول مباحاتو کې او په نظم و ضبط کې د قرآن او حدیث خلاف نه. یو امور دي چې هغه ثابت دي، ثابت امور لکه قرآن او حدیث کې ثابت، غیر ثابت امور چې کم دي هغه باندې په جمهور باندې فیصله کول او جمهور په بندول د کې هیڅ قسم قباحت نشته، ګناه نشته. د دې مثالونه صحابه کرامو په دور کې شته. لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله شورا جوړه کړه نو وایي فرمیل چې تاسو 6 کسانو شورا ده چې کم طرف ته جمهور وي زیات وي نو هغه بیا حکیم چې دا هغه کوي، حکیم به ټاکي. په دې کې کاسټینګ ووټینګ و عبدالرحمن بن عوف رضی الله چې هغه د الیکشن کمشنر و هغه ته 2 ووټونو حاصل شو، دویم بل ووټ صحیح دی. نو د اکثریت سره فیصله پابند کوله یا اکثریت سره فیصله کول دا غیر شرعي خبره نه ده. ځکه چې زمونږ فقهام په جمهوری په شرعي مسلو کې فقهي مسلو اجتهادي مسلو کې چې اجتهادي مسله ای فقها چې دا په اکثریت ته هغه کوي بیا رجوع کوي په هغې باندې فتوا ورکوي. نو دلته کې چې کم دی دا نظم و ضبط دنیوي خبرې دي، د نظام خبرې دي. نظام چلولو هغه دې ته یا د شریعت ولا احکام نافذ کول تنفیذ لپاره اکثریت پابند چې اکثریت په دې فیصله وکړي کینی مشوره وکړي د کې هیڅ قسم قباحت پکې نشته. کدی کې څه قباحت پکې وي نو تر ته وخا چې د کې څه قباحت ته قائمه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولا درته وخدله. او بیا په جمهوریت باندې زمونږ ډېر خلیفګان حضرت ابوبکر رضی الله اکثریت رائے باندې منتخب شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په مدینه کې چې ریاست حکیم جوړېدو نبی علیہ السلام د اکثریت پر رائے باندې پای کې کافر موجود، هر قسم قبایل پکې موجود، مسلمان پکې موجود. او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کم خلافت چې دا کنه پاغه کې د خزو نام رائے اخیستل شي، مشومان رائے اخیستل، جمهور پر رائے باندې 2 صحابه کرامو نه علاوه ټول جمهور یو فیصله وکړه. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی ویل چې دا موږ عثمان رضی الله خوخته. نو په جمهور باندې فیصله هم شوی دي او په جمهور ته پابند کوله هم شي چې په جمهور به فیصله کی مباحاتو کې او ثابت امورو کې نه غیر ثابت امورو کې دا مې درته وایي صحیح دی کنه. او کته وایي چې نه په پاکستان کې چې هم جمهوریت ته هغه غیر شرعي فیصله کړي دي، یعنی دا څه غیر شرعي فیصله قانوني جوړ کړي دي پاکستان کې جمهوریت چې هغه کې حکمیت اعلی جمهور ته حاصل وي یا پکې د قرآن او حدیث خلاف جمهور فیصله کړي هغه به تمه تدلته وخای چې جمهوریت یو فیصله کړي وي او جمهور نافذ کړي، جمهور ویلي چې دا صحیح دا به وي یا حلال ته حرام ویلي یا حرام ته حلال، حلال ته حرمت فیصله جمهور کړي په پاکستان هغه ثبوت پته راوړي. کای ثبوت نه وی حلال حلال ته حرمت فیصله نه وی کړي، صرف د نفاذ د لپاره د احکاماتو نفاذ نظم ضبط لپاره نظام د لپاره چلولو د لپاره اکثریت فیصله کوي. نو د کوم څه قباحت نشته دی صحیح دی کنه. ته وایي چې شریعت فیصله نه غکړي د غیر د شریعت خلاف د قرآن او حدیث خلافي کڅ فیصله کړي وي هغه دی اکثر 2 اکثر هغه راته وخه چې دلته کې قرآن او حدیث خلاف فیصله وکړه هغه راته لګو خو ثبوت سره به خای الزام بنه لګا. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتي محترمه تاسو ته ما اول قید لګول چې مطلق اکثریت چې د قرآن او حدیث خلاف نه وي او مجتهداتو کې وي موږ مخالف نه یو. مباحات او مجتهدات دغه معنا ده. دویم مطلب ما درته ویل شي مطلق العنان کله خلاف شریعت مینو بیا منه دی دغه مخالف یو. نو دغه به ان شاء الله تاسو څنګه شو فرمایل زه دویم جز کې درته ثابتوم ان شاء الله چې کوم ځای کې فیصله شوې ده او کوم ځای کې بل پیښ شوی دی او په اکثریت باندې
بله دا چې تاسو فرمایل چې حضرت عمر رضی الله عنه په شورا خبره نو دا هم درته ان شاء الله العزیز وروسته ثابتوم چې د حضرت عمر ما درته مخکې ویلې آیا حضرت عمر رضی الله عنه چې د شپو کسان ته دا فیصله حواله کړله نو دغه کسان په دې باندې مجبور وو چې خامخا به په اکثریت فیصله کې کنه اختیار ورته دا به تاسو په دلیل سره ثابت کړئ یو چې دوی مجبور شي اکثریت باندې فیصله کوي یو دویمه ده ما مخکې وضاحت وکړ خلاف شریعت نوي نجازت دی نستاسو دلیل بیکاره شو بل دا چې تاسو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اکثریت خبرو کا ان شاء الله ابم تاسو ثابت کی په دلیل سره او نبی رسول الله اکثریت باندې خو پیغمبر څنګه په اکثریت باندې راغی دا خو داسې ډیره نامناسبه خبره ده تاسو به خیر خپل ټن کې مفتي محترم دغه کوي شپږم نمبر تاسو بل تاسو شو عثمان رضی الله عنه نو بالکل عثمان رضی الله عنه کوم رائے اخیسته شوی دی آی کوم دک سوال بیا تاسو ناراضي چې آیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې تاسو دا ګمان کوئ چې اجړانه به موټه خشتي رای به غشتي خزینه داسې خزینه چې بیکاره خزي کنجره غینه به مغشتي فساق فجار پودرینه به مغشتي د هغې دپاره آیا دغه ګمان تاسو په هغې نعوذ بالله کوی شئ او بیا د اجراګانو د بیکاره خلکو په رایه باندې حضرت عثمان مجبور یا هغه کمیټي مجبور و چې خامخا به دوی په اکثریت فیصله کوي لکه د هغې کې ډېر زیات فرد دی مفتي محترمه نن سبا دلته کې په پاکستان کې یو طرف د شیخ الاسلام مفتي تقي عثماني صاحب حفظه الله محافظ رحمان صاحب او داسې لوی لوی علما کرام لس علما دی غاړه دي او بل طرف ته 11 اجراګان دي پارلیمنت مجبوره دی مجبوري محض دی چې دی به 11 اجراګانو په رای باندې فیصله کوي دا تاسو ما ثابت کوي چې دومره سړی مجبور شي آیا عثمان رضی مجبور یو هغې نه مخکې آیا عثمان رضی الله د پوډریانو د فساق فجار رای اخیستې وه دا به تاسو په دلیل سره خپله ثابته کوي او بل دا چې تاسو ویل راته وښایي حلال او حرام کوم اثر سره فیصلې او دویم جز کې درته وایم انشاءالله زه خپلو دلایلو ته راځم نو ما مخکې عرض وکړو چې دلته کې مطلق العنان اکثریت دی او مطلق العنان اکثریت هغه د فساقو د فجارو د کافرانو او د غیر راغلي دي زه په هغې باندې خپل دلایل شروع کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره آیت نمبر 100 الله فرمایي او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې زیات د دې نه پوهېږي کله چې دوی وعدو کې واده شاته وغورځوي عمل پرې نه کوي زیات د دې کافر د دې مؤمنان نه دي نو ګوره اکثریت هغه نو د مؤمنان نه دي د کفارو دي او بل ځکه الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره آیت نمبر 243 الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن ډیر خلک شکر نو باسي ډیر خلک ناشکر دي او کم شکر گزار دي نو کوم تاسو اکثریت دا د حق او د باطل معیار وګرځو او دا د فیصلو د ترجیح معیار وګرځو نو اکثریت د فساق او د فجارو دی هغه به دغه شان به مونږ تبایو لکه څنګه جوس تبایو او روان چرسان پوډریان کرپشن والا دو نمبر خلک راځي تر قیامت به ان شاء الله مونږ باندې په دې نظام کې خسړی رانه شي ځکه خلک کم دي مفتي صاحب محترم مخکې زه درته وضاحت کوم دریم نمبر آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أكثر فاسقان دي سورة آل عمران آیت نمبر 110 زما سلورم نمبر دلیل پرد د اکثریت کی شداد جمهوری نظام پاکستانی نظام هم پدی باندې ولاړ دی الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بازياد دينا بعد ذلك رسل دينا في الارض پزمک لمسرفون اسراف کون کی دهتنا تیریدون کیو نو زیات تعداد د مسرفینو دی بل زما پنځم نمبر دلیل پر د اکثریت کی چې دا یو ستنه د جمهوریت نظام د پاکستانیم او د غیر پاکستانیم الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اواهم ته فیصلو کې نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو په منځ کې بما انزل الله د الله په نازل شوی دین باندې ولا تتبع اواهم د دې ته خواهشات تابعداري مکوه او ټول کې د خواهش تابعداري ده عوام چې سوي هغه پسې بخامخازي اوس عوام مشي د عمران خان د راشي د خلاف شریعت دي ان شاء الله ثابت کما راغي ولې مونږ راي پسې لاړو خواهشات د اکثر فساق او فجار دي الله فرمایي مفتي صاحب زه خو وایم چې تا ته ما وویل چې اول یو دلیل راوړه چې یو دلیل نه د خبره ثابته شي مدعا بیا به ثابته شي تا چې د کم آیتونه وایې که نه د آیتونو نه هغه کفار مرادي یو آیات چې تا وویل چې منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون که دنه کفار مراد نی مسلمانان ته مرادي بیا خو فقهي جمهوریت هم بیا پکې داخل لیکنه
به فقه کې چې کوم په جمهوریت فیصله کیږي بیا به کفر وي کنه دنه هغه جمهوریت مراد نه دی. اول کې تا دا ومنل چې مباحاتو کې په نظام چلولو کې رای اخیستل شي، تا وویل چې رای د هر چا چلیږي پکې کنه. او یو سوال دی دا وکړو چې تا په دې پاکستانی جمهوریت باندې چې پاکستان کې جمهوریت کفر دی یو دلیل دی لا راوړی نه دی، یو دلیل په دې راوړه چې په پاکستان کې جمهوریت په کفر په دې وجه دی چې دا علت دی پکې حکمیت اعلی الله ته نه دی برتري چې دا الله ته نه ده حاصله شوی، هغه دلیل راوړه. د نور کم ته آیتونه په جمهوریت باندې وای د مطلق آیتونه وای کومه اومنو در سره نو فقه ولا جمهور چې کم دی هغه به پکې شامل دي کا به کم ځای ته توبه سي او دینه کفار مراد دي چې کم کفار دي مسلمانان نه دي. یو آیات تاوي منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، خدا ستا په مدعا باندې تام نه دی دا دلیل، دا سي دلیل راوړه چې پاکستان کې جمهوریت په سمانه باندې دا ټول تا ته پته ارچا ته پته چې پاکستان کې جمهور یو حکمران منتخب کړي، جمهور په خواهشات ورته هغه په خواهش باندې جمهور چې کم خواهش دی کنه کپاغه کې خزا د کنر د کڅوک ته شامل دغه په خواهش باندې جمهور پر رائے باندې یو حکمران منتخب کیږي او بیا د مباحاتو کې د نظام په چلیږي جمهور په شورا په طریقه باندې مشوره باندې پر رائے باندې البته د رائے د 2/3 اکثریت پابند دی قدار تغیر شرعي لري هغه خو ما جواب درک کنه په مباحاتو کې تاویل شي نشته. ته صرف داسې دلیل راوړه چې د جمهور زمونږ د پاکستان جمهور چې کم دی د کفر کړی وي حلت او حرمت فیصله کړی وي چې یو شراب ته حلال ویلی وي ټول په متفق شوي 2/3 اکثریت چې دا شراب حلال دي یا عمل اول مده خو کافری نه سړی چې عمل کوي غلط عمل وي کنه په نه کافری تبا صرف دا ثابت کی چې پاکستان کې دغه شای حلال او د حرام کړی دی یا حرام د حلال کړي ثابت امورو کې غوته ویلي دي په تنفیذ کې به خبره نه کوي تنفیذ کې خو مشورې او صحابه کرامو کړي دي لکه ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل آیات ورته پته و چې مالیین زکات چې دی هغه سره جهاد کیږي جهاد آیاتونه خو بیا هم صحابه کرام راو غختل چې عمله او مناسبه ده او کنه جهاد فرض خو د فرض د پر هم مشوره اخیسته ده صحابه کرام اخیسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام قطیاتو کې هم مشوره اخیسته چې نفیذ کو کنه دا رتما خیا دا رتو خیا چې جمهور د چې کم علت د کفر دی کنه جمهوریت کې هغه علت ذکر کا په پاکستان کې ذکر کا وای چې دلته کې لنډه خبره کو دومره ډیر آیتونه مو وای ښه ځکه د یو آیات نستامو دانه ثبتی کا ثبتی کې یو آیات پر اولو خبره و نور پرې دو یو آیات پکې راواله کنه چې توي ثبتی د ټول آیتونه د بغیر دغه ځکه ستامو دات نه ثبتی یا زیات نه سیکولر جمهوریت طرف ته به دغه اشارات اخستل شي اوبه خبره نکو ته داسې یو آیات راواله یا داسې یو دلیل راواله اول خدا ثابت کړي چې پاکستان کې جمهوریت اعلی کفر دا هغه علت راته وخایا ما خو درته علت پکې نشته نو ته وای چې پکې شته دا هغه علت ما ته وخایا کنه دلته علت وخایا چې علت ته ما ته وخایا ثابت شي نو خو به دواړه متفق شو کنه که علت پکې نه وي اسې د الزام لګولې نو بیا ته سره متفق شي چې ماشاءالله دا خو پاکستان کې جمهوریت چې دا خو شکر دی علماء کرامو د لاس لاندې دي غیر اسلامي یا کفري نه دي تو میرا بنی دا وکا چې په پاکستان کې اسلامي زموږ پاکستان کې جمهوریت چې دی غیر اسلامي نه دی د اسلام په دایره کار کې د نه دی ته وایي چې نه دی کفري دی نو په دې باندې یو مثال پیش کا بیا په دلیل راوړی دا داسې مثال پیش کا چې هغه نه کافریږي دا جمهوریت چې دغه ته کفر په ویل شي صحیح داسې مثال جزاک بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی سے محترم فرمایل چې په کفر باندې یو دلیل وړه تاسو ما بار بار د خبرو کشي زه چرته زم خو نه ان شاء الله خیر ټیم به زیات کو یا بیا برا شو که اوس په حال د خلاف شریعت جی وېما چې خلاف شریعت اثر اومنه شي دی به بیا ډایرک کفر ته وړم وېما داس لګیما نه یو نه دا تاسو ویل دا اوس جواب وری جی تاسو خپل ټرن کې خبره کوي زه تاسو ګور ټرن کې جی کوم کنه بیا به اسلوب نه کوي ان شاء الله چې خبره مونږ عوام ته خایو چې زموږ مقصد د الله رضا ده ان شاء الله زه درته خیم تاسو اعتراض وکم چې یاره دا آیتونه د کفارو باره کې دي نو دا اوس ما خو پنځه ویل ان شاء الله دا به زه تاسو ته رسوم دا به تلاوت خو ثواب په نیت به درته رسوم ان شاء الله نو سو د خیر سره سو آیتونه دي 71 آیتونه دي دا دلایل په خلاف شریعت باندې او دغه سوال جواب شریعت تاسو د کفار باره کې دا ما سره د علامه جلال الدین سیوطی مولا الاتقان فی علوم القرآن دی او تاسو وګورئ دا دلته لګي المسألة الثانية اختلف اهل الاصول هل الهبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب اهل اصولیین دغه اختلاف دی چې عبرت دا عمومي الفاظ لري که خصوص سبب لري معنا دا ده چې آیات نظر شي کافرانو باره کې دی خو
هغې نه ته استدلال د مؤمن باندې کولی شي که نه شي کولی. یو برای راست په مؤمن باندې کافر هغه وعید پټکول دا خو د خوارجو علامت دی، خو یو عمومي دا هغه آیات نه ته استدلال کې نو که د کافر باره کې یا د خاص مسلمان باره کې نازل شوی دی او ته نه د عام حکم بیانې نو آیا بیانولی شي که نه شي بیانولی؟ نو دی فرمایي والاصح عندنا الاولو، والاصح عندنا الاولو یعنی العبرة بعموم اللفظ. لهذا زما دلیل مفتی سے محترمه د دې نه درست دی. دا بل کتاب راکا البرهان راکا دا والا دوچت رو بس دي صفه بك دا کتاب ما سره الدروس في علوم القرآن د شیخ ادریس سیب دامت برکاتم دو شارصدی والا داغي دروس دي. نو دا ګور اغیم لیکلي اعتبار عموم الفاظ کا ہے یا خصوصیت سبب کا. بیا فرمائی الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے یا سبب کی خصوصیت کا، اس میں اصولین کا اختلاف ہے اور صحیح یہی ہے کہ الفاظ کے عموم کو دیکھا جائے گا نہ کہ اسباب کی خصوصیت کو. دا صفحه نمبر 188. نو آیتونه کفار مبارک دي په عموم کې مونږ استدلال مفتی سے محترمه اصول قرآن سره درست دی. دا ما په لاس کې البرهان فی علوم القرآن د علامه مودودین محمد بن عبد الله ازرکشی اتم صدی عالم دی. دی فرمای فصل خصوص سبب عموم الصيغه قد يكون السبب خاصا وصيغه عامه لينبه على ان العبره بعموم اللفظ. کله به نو سبب خاص وي خو صيغه به عام وي. صيغه سره عامه ده چې الله پاک تنبیه ورکول غواړي چې دا ګوره اعتبار عموم الفاظ لري دی، خاص سبب باندې بنفټ کې. بهرحال لکه د پخوا د سودخور باره کې یو آیات نازل شوی نو سودخور به نه ګناهګاري کوي به ګناهګاري. لهدا اصول قرآن دا دي زما دا ټول آیتونه اگر چې سبا د کفارو باره کې سبا نوي خو که د کفارو باره کې وي نو دا استدلال زما بالکل درست دی په دغه خلاف شریعت اکثریت باندې. نو زه باقاعده مخکې ځمه تاسو بیا دو ویلي دغې جواب هم درکړم خیر شره بیا به دې نه د فکر د جمهوریت به څنګه ترې نه وباسي. نو فکر جمهور چې موقف اختیاري مفتی سے محترمه یو خو مجتهداتو کې نو ما مخکې ویل زما کې اختلاف نشته. دویم جمهور په دلیل شرعي سره یو موقف اختیاري، جمهور بلا دلیل خو نه اختیاري کنه. نو څنګه هغه ته دې کې داخل نه نو خارج دې نه څنګه کوم دخول خروج خو دخول غواړي مفتی سے محترمه د دې نه مخکې. بیا تاسو ویل شاو د جمهور په خواهش مطابق دلته کې نو انتخاب کیږي. تاسو ویل تاسو ورته خواهش ویل بالکل ورته خواهش ویل یا رائے تاسو ورته اوټ ورته وای نو ان شاء الله زه بدام ثابت کوم چې آیا دا دومره مرکوټه شی دی زه د شکل مسجد له امام راولم نو د خزینه رائے نالم د پوډرینو نالم د فاسق نه نالم چې امامت صغرا دی او امامت کبرا کې به د فساق او فجار نالم دا دومره کمزور شی دی. زه به تاسو ثابت کوم چې دا جمهور رائے باندې یعنی د هر کس نه کس نه رائے اغشتل دا به در ثابت کوم ان شاء الله دام خلاف شریعت دی. دا ان شاء الله تاسو ثابتوم دلایل وخت سره وړم ان شاء الله العزیز. مخکې زه خپل دلیل نمبر شپږم هم مفتی محترمه تاسو بار دا چې خبره بالکل قسم بالله زم د احقاق حق د پاره غلم تاسو ناسي تاسو کو په دې دلایل باندې واقعي شرعي صدر شوی علماء دیوبند نو هغه دغه بچی چې هغه شرم نه کوي. لہذا په دې خلاف شریعت باندې موافق شری سره و چې خلاف شریعت دی بیا به کفر ترا شو. کوم کفر ثابت کو تاسو بیا سره ومني کوم ثابت نه کزبه ومنم دغه څه خبره نشته. پورا شو مفتی صاحب مهرباني دا وکړه چې تا ته بار وایم تر اخره پورې به وایم د 2 غنټې و پورا شي چې ته کوم آیتونه وایې ته وایي دا موږ موافق یو چې جمهوریت غلطه فیصله وکړي نو آیتونه په دې وایه که نه چې غلطه فیصله وکړي چې غلطه فیصله وکړي خلاف شریعت فیصله وکړي شریعت مطابق چې وکړي نه ودرېږه بیا ځان سره ولیکه که ستا مقصد دا وي چې هغه شریعت مطابق جمهوریت فیصله وکړي هغه هم کفر دی ستا په خیال کې دا آیتونه دې وجې نه وایي کته دی وجه نه وای چې هغه خلاف شریعت فیصله کوي جمهوریت نو بیا ته ماته خلاف شریعت فیصله راته وخایا چې پاکستان کې جمهوریت خلاف شریعت فیصله کم کړی دا یا کفري فیصله کم کړی زه خو ته بار وای آیتونه راته مویا قبل فرستا سره داس یو آیات وی چې پاغه کې دا ذکر وی چې پاکستان کې چې کم جمهوریت ته پاکستان کې چې کم نافذ جمهوریت ته رایج الوقت ته اسلامی جمهوریت پاکستان کې چې کم جمهوریت نافذ ده کتا سره داسې آیات وی چې پاغه پکې ذکر وی آیات کې خو به ذکر نه وي خامخا نو داسې اول خو ته پیش خو کا کنه چې پاکستان کې غیر خلاف شرعي کار کم شوی دی کفري کار کم شوی دی چې په غیر باندې جمهوریت پکې ګناه راغله دوته هي اکثریت یا جمهوریت چې پکې خلاف شریعت ته ثابتای په کومه وجه سره وجه ولې نه خای اول وجه خو وضاحت سره ډیر دلایل ما د مروجه مناظرو په شان باندې آیاتونه وای چې هغه نه ته مدانه ثابتېږي چې عوام په پوښتنه ته یو دلیل وایا چې ګوره ته پاکستان کې حکمیت اعلی جمهور ته حاصل دی دا ثبوت دی دا راته پیش کا زه به پاغه باندې ستا یو دلیل وای ډیر مو وای خان دا خپل وخت تعالی در کوم خو
خو دلیل وایه ښه نوره خبرو ماله جوابونه مه راکړه ما ته صرف په خپله دوا باندې یو دلیل ووایه چې په پاکستان کې جمهوریت چې دا کفر دی یا خلاف شریعت دی زما د خبرو جوابونه مه راکوه شوي دي ښه صرف په خپله دوا باندې مهرباني وکړه یو دلیل پیش کړه بیا ماله ډایرکټ هغه راکړه چې هغې جواب درکړه یو دلیل ووایه ډېر مه وایه مفتي صاحب محترمه بیا ګوره خبره تکراروئ دا نور راوله تاسو بیا تکراروئ نو زه خو چې اول جز نه فارغ شم ویم درته لیکن زه خو تختم نه کنه ان شاء الله د دلایل درته وایم او اول جز خو درته وایم کنه تاسو دو فرمای الکه خبر لګ په مزه کوي جی جی بالکل څه مشکل نشته ان شاء الله ها څه مشکل نشته تاسو کوشش کوئ په مزه خبر کې بیا توجه خرابي اول نمبر دا چې تاسو دا آیاتونه ما خو جواب وکړ چې ګور اصول قرآن سره مې جواب زما د پاره دا ما چې د آیاتونه ویلې په دې مې نه دي ویلي چې اکثریت باندې فیصله کفر ده ګورې هغې باندې خو زه ورته اکثریت باندې فیصله د کفر نه ویم خلاف شریعت مې ورته ویلی دی نو خلاف شریعت باندې خو زما استدلال درست دی مفتي صاحب محترمه که نه ها ته وایې چې بل انشاءالله د فقهاو د دلایلو نه هم درته ښیم کتابونه که شریعت مطابق فیصلو کا بالکل جایز ما ته مخکې ویلي دي نه جی نه اتفاق نه شو که نه دا آیا پاکستان کې دا خلک دا دی پابندي چې اکثریت باندې کلم خلاف شریعت فیصله وشي نو ابا نافذ ني پاکستان کې پابندي چې دا پابندي خلاف شریعت فیصله نه کوي خجي تاسو بیا خپل کوي آیا چې پابندي 75 سال کې ولې موږ باندې د انګريزانو ټټوان راځي صحیح شو جی پابند شو پابند دي او بیا په اکثریت سره نواز شریف راځي آیا مفتي صاحب محترمه په د امارت شریعه د پاره د مسلمان ملک د امیر جوړېدو د پاره د فقهای کرامو د اصول مطابق نواب شریف ته اجازه شته چې جوړ شي صدر زرداری ته شته عمران خان ته شته یعنی کوم خلک چې فاسق او فاجر آی دي جوړېدي شي ابتداء نو ان شاء الله زر ثابت کوم چې دې نش جوړېدل چې دې نش جوړېدل او بیا هم دي جوړ کړی دي پته راځي د اکثریت پابند نه دي که پابند وي دا برد شوی چې کله عمران خان منتخب کو نو دی به ویلو چې لکه زمونږ په آئین کې لیکلي چې حاکمیت اللہ لا ثابت ده کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا لہذا د قرآن و سنت خلاف د عمران خان غوندې فاسق فاجر پوډری راځي او هغه په موږ باندې حاکم جوړیږي نه کفر نه دی مفتي محترم و خدای پاکه زه خو خلاف تاسو لږ ځان سره لیکئ صبر لږ تاسو لږ صبر کوئ کنه چې د اعتراض هم لیکئ زه لیکم کنه سره مال جواب مې راغی بیا زه د مطلق العنان اکثریت پرد کې لګیا مجدا خلاف شریعت دی کفر هغه خروسته خبره ده کنه تاسو دا سرول کې جی کنه مفتي صاحب محترمه نو بیا خبره ګړوډیږي نو زماله خبر د فری تاسو کې خیر دی نشي او مې خلاف شریعت دلیل خو راوړه کنه و خدای پاک تاسو جی د ټیم دی لپاره مقرره دي چې خبره خرابېږي نور مفهوم او تفهیم دی زموږ استاد ان شاء الله چې شل غنټې کینو کنه ان شاء الله زه تاسو غلط سترګې نه غړوم رور ولي د خجی تاسو وی دلیل ورنه پنځه ته خو پیش کړ کنه اکثریت باندې آیات باندې خبره وکړه خجی پنځه آیات ما ویلي خبره ختمو بس خبره ختمو بالکل تاسو ډیره خبره کا پنځه آیات مو ویلي اصول قرآن پر سر زما استدلال ته درش شو که تاسو ورجی که تاسو په دغه اصول قرآن باندې اعتراض ویو بالکل زما آیتونه استدلال زما رد کی می منی استدلال روان شي نه تا خو دا استدلال ته وکړه کنه چې غیر شرعي فیصله به نه کوي دا خو موږ ته اتفاق ته اوس پاکستان کې غیر شرعي فیصله وخایا کړه دلته شته کنه جی فیصله درته خیم کنه درته مې اوخولا چې نو شریف جوړول خلاف شریعت دي زرداری ورې نه شي زه کوم خپل ټن کې به جواب ان شاء الله زر کتابونه ثابتوم کنه ابتداء نه کفر مې نه دی ویلي دا فاسق خامخا جوړول ګوره خامخا ټکي بیا ساتي په اکثریت باندې خامخا جوړول دا بل تاسو دا باندې اعتراض وکړئ د کفارو باره کې ایتونه دا اعتراض تاسو په کابر باندې راځي راکاله د مفتی تقی صاحب کتابو نه جواب زر کومه تاسو به منئ که زما جی زما خبر اوري که بالفرض تاسو منئ د اصلاح زما درست دی اتفاق راغی دا اتفاق دی چې غیر شرعي فیصله کې جمهور وکړي کا قلیل وکړي کفر د شریعت خلاف دی صرف تا یو دلیل پیش کړ چې وګوره په پاکستان کې نه ډیر دی فاجر جوړ شوی دی ډیر دی کنه جواب براکي یو جواب براکي خو آیا ما تاسو دا جواب په دې انداز کې چې مجبور شي دوه انتهایی اکثریت نه مجبور شي ته به اوس نواب شریف جوړه تاسو پختل کوم ځان سره ولیکي مفتي صاحب محترمه ځان سره ولیکي چې آیا زه تاسو سوال کوم چې کله دوه انتهایی اکثریت دلته د عمران خان په حق کې بالفرض راغې نو آیا زما ګوره رد په دې خبره دی آیا پارلیمنت ته یا عدالت عظما ته یا بل چاته دا اختیار شته چې د اکثریت رد کی صرف په دې بنا باندې شرط تاسو د فساق او فجارو دلیل دغه دی رایه ده او فاسق فاجر هم جوړ کو ولی ابتداء مولا په زرمان سیب نشته تقی عثماني سیب نشته نیکمل نشته چې تاسو خلک جوړوي
نو دغه به تاسو ماته جواب راکوئ. باقي زه خپل دلیل هم په شپږم نمبر آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. او تاسو اکثر فاسقان دي. اسلام درست دی ګوره اسلام اور سیاسي نظریات ته دا دي تاسو صاحب کتاب راواله اسلام اور سیاسي که تاسو وښ د دې آیتونو دا آیتونه مفتي صاحب چې اتفاق راشي اولې وایي اتفاق تاسو نه منئ دې چې غیر شریف فیصله وکړي کنه جی. دلیل وی کو جمهور وی غیر شریف فیصله وکړي دا آیتونه ته داسې وایي ګوره چې غیر شرعي او شرعي څه کوي آیا شریعت کې اسلام کې ده بالکل منم همدلته دا غیر شرعي کې شریک کیږي آیا نه دي شوي جی صرف هغه نه ده په هر محساس محلي نه چې شروع کړي نو داسې ده دا خلاف شریعت ده ستاسو محلي نه ګوره راکه هلکه دغه راکه صبر وکړه دا پرېږده بس دا خو دې منو دي که نه تاني صاحب د دې نه استدلال کړی دي آیتونه کوم چې ما وکړه حضرت حکیم علامت تاني صاحب ومنه ده جمهور چې کومه غلطه فیصله وکړي د قرآن او حدیث خلاف دا خو زه اول نه درته وایم چې هغه سیکولر جمهوریت دی هغه موږ نه منو پاکستان کې اسلامي جمهوریت پاکستان دی په دې کې پابند دی خلک ابتداء مهندس محترمه ابتداء اسلام کې دا اجازت شته چې ضرور به ضرور خامخا دو تهایی اکثریت کوم فیصله وکړله دا به خامخا نافذوي د اسلام کې شته